هغه دا چلی زمونږ نه زده کړلی خو خبره دا ده چې موږ د خپلو مشرانو هغه پرېښو او د انګریزان چې دي که نه هغه ټول علم یې رانه پټ کړلی ها تاسو دا کشران چې یې که نه تاسو تیارخوارۍ خپلو مشرانو هغه زده نه وکړو هغه عادتونه اوس په تاسو کې نشته دا وګورئ سبا زه در اوبه ولامبو ته راشه ګلونو که خیال مو کړی نو په پخوانۍ یو څو کاله مخکې اکثر چې موږ داسې په لاره کوڅه باندې تېرېدو یا په بازار تېرېدو یا به چېرته داسې د کلو په علاقې کې او په یو غاړه تېرېدو نو اکثر به د لارو په دې غاړو باندې به اکثر یا مټکۍ پرتې وي یا به کولرې پرتې وي د اوبو د څښلو لپاره دا زمونږ پخواني مشرانو چې د لارې په غاړه به اکثر د اوبو د څښلو لپاره څه کولر مولر ایښودی او چې په هغه طرف باندې به مسافر تېرېده یا به څوک تږی انسان تېرېد نو هغه به ترې اوبه مو څښلې ثواب به مو نو ډېر زیات د افسوس خبره ده چې زمونږ مشران اوس وفات شو او موږ کشرانو ته نه هغه خوږې خوږې خبرې او هغه خواږه خواږه عادتونه چې دي هغه ته موږ زده نه کړو خو راځئ نن د انګریزانو په دې ملک کې ما او د دوی دغه به وینو چې یاره موږ چې به د لارې په غاړو باندې د کولرې مټکې ایښودې هغه کارونه دي چې دوی زموږ نه نقل کړلي خو ډېر په اډوانس طریقې سره نو راځئ دلته راته ښیم چې یو خو زه دلته ولاړ یم نو یو دلته هر داسې د سورې ځای چې چېرته ونې بوټي ولاړي نو هغه ځینو کې به تاسو ته کورسۍ ویلې ولې اوږده اوږده دا سیټونه که یو سړی ستړی او ځان له تصویر مصویر وباسي یا ځان له کیني نو یو خو هغه کېناستی شي او بله خبره ده دا کیمره بیک طرف ته اړوم او تاسو ته ښیم چې په دې لارو کوڅو باندې دلته چې کوم ځای هم ګرځي که نه نو تقریبا په 3 کیلومترو فاصله کې به تا ته هر ځای دغه میلاویږي د تازه او د یخ اوبو د چینه چې هلته د تازه اوبو بهیږي که چېرې فرض کو تږی شوې یا لاس ماسینځي یا مخ اینځي یا ځان لږ ریلیکس کېږي نو ورسره سیټ ومي او هلته هغه تازه اوبه هم بهیږي دا ګورمنټ او بالکل داسې یخ اوبو ته به ووایي چې د فریزر نه د اوبو خدای خبر چې د اوبه د کوم طرفه راځي خو ګورمنټ دې له یو داسې پایپ لاین جوړ کړی دی چې زیاتره هلکان مسافر او که د دې ځای اوسېدونکي خلک چې هغوی د لارو په طرف باندې تېرېږي نو دا چینې ځای په ځای اویلیبل دي تاسو ته یو 2-3 چینې به راته وښیم او تاسو زموږ سره اوسئ نو اوس دا سیټ پروت دی او د دې اوبو دا غاړه ده او راځئ دغه یو چینه ده هغه به هم وینو اوبه به ترې نه موسکو لږ به یخ هم شو او زه دا اصل کې زموږ د مسلمانۍ او خصوصا بیا زموږ د پښتنو عادت دی د دې خلکو ته دا څنګه راورسېدو والله علم خو د ثواب کار هم دی او مزم کې یو سړی په خپله هم کاري هر ځای کې په یو 100 کیلومتره کې د اوبه دومره یخې دي په ایمان چې سړی ورته 15 منټه لاس نشي 15 منټه نه خو بلکې یو منټ ورته هم لاس نشي نسلی دا خپلې ګلکاري به یې کړله او دا څنګه ځای دی بازار دی ها دا وګوره اوبو غاړه ده بس د دې ځای نه ځان له اوبه هم څښلی شي او مخ لاس کې یا څه نور څه ضرورت وي ځان له کولی شي او دا چینې چې دي که نه دا هر ځای اویلیبل دي ګوره په 2-3 کیلومتر فاصله کې دا اویلیبل دي نو دغه چینه ده دا مې درته وخوه دا کته خړې اوبه بهیږي او دا بره دغه اوبه بهیږي نو دا ښځه سپی ورسره ځناور دې نه هم څښلی شي انسانان دې نه هم څښلی شي نو راځئ یو چینه به درته بله وښیم خو زه دوی د دې خبرو نه ډېر زیات متاثره شوم چې یاره د یخ اوبو دا انتظام چې دی دا په دې شهر کې ځای په ځای په 2-3 کیلومترو فاصله کې راځئ ګلونو دلته مې یو بله چینه پیدا کړه اورې یخ اوبه ورته وڅښو او تقریبا یو 3 کیلومتره مخکې د هغې نه زه رالم دا دلته بله چینه دی تاسو کتی شئ لاندې او لوکیشن هم بدل دی ها ورګه کیمره بیک ته اړوم خبرې کوم ها دا چینه ده یو 3 کیلومتره هغه کجوري ولاړې دي یا لکه دوبۍ ته رالو کو چې یو ګډ وډ دی یاره یا لکه یخې وایي توبه څنګه چې ومې ورته لامبلې اورې لږې اوبه به دې نو څښو انګریز ماما دې خدای وبخي یاره انګریزه خدای جنت نصیب کړو دا چلې هم زموږ نه زده کړلی هغه ته پته راوه خبره داسې ده هغه دا چلې زموږ نه زده کړلی خو خبره دا ده چې موږ د خپلو مشرانو هغه پرېښو او د انګریزان چې دي که نه هغه ټول علم یې رانه پټ کړلی ها تاسو دا کشران چې یې که نه تاسو تیارخوارۍ خپلو مشرانو هغه زده نه وکړو هغه عادتونه اوس په تاسو کې نشته دا وګورئ سبا زه در اوبه ولامبو ته راشه سبا زه در اوبه بهیږي یاره دعاګانې به ورته کوئ دا چل به موږ پښتنو کې دا مټکۍ او دا دغه چې وو دا منګي او دا کولرې به د لارو په غاړه باندې یو ځای بل ځای خود یې مسافرو به ترې اوبه څښلې
او شربتونه به کولو خلکو به اسکول هغه شی اوس ختم شوی دی پته نه لګي ولې خو نه اوبه څکول چې دي که نه په خلکو دا ډېر زیات د غټ د ثواب کار دی دې خلکو دا ثواب په نیت باندې نه دي ګول وکړي ما ته پته هو دلته ټوورې سال داسې نه راځي انصاف دی او تګ یې به نه تېرېږي په یو لار اورې نو زه انشاءالله ملاویږو په یو نوي ولاګ کې اورې